اولیاء الله یا د هغوی په مزاراتو باندې منښت کول دا حرام او د ګناه عمل دی. پیغمبر علیہ السلام تم آواز مکوه چې یا رسول الله داسې مو وایا. حامدا و مصلیا و مسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظیم. قرآن پاک د انسان د پارا الله رب العالمین دنیا ته را لېږلی دی. د انسان د پارا په قرآن پاک کې هدایت پروت دی. رب العالمین چې کوم احکام مونږ او تاسو ته راکړي دي په هغه ټولو احکاماتو منلو کې او په هغې عمل کولو باندې مونږ ته فایده رسیږي. د الله رب العالمین چې څومره احکام دي د هغې په نه منلو کې مونږ ته به شر او نقصان رسیږي. د دې د وجې نه قرآن پاک دا زمونږ دپاره الله نازل کړی دی چې مونږ او تاسو په دې باندې عمل وکړو چې د دنیا او د آخرت زندگی زمونږ ښکلې شي. په دنیا او آخرت کې مونږ په سکون شو. رب العالمین دا کم آیت مبارک چې ما ذکر کدی کې فرمائی وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. دی آیت مبارک کې الله جل جلاله دا انسان د پارا دو حکمونه ذکر کئی. په هغه دو حکمونو کې یو حکم دی چې بنده د حقوق الله خیال اوساتی او دویم حکم هغه د حقوق العباد دی چې بنده د الله د حقونو هم پورا خیال اوساتی. د الله رب العالمین حقونه ډیر دي خو په هغې کې د ټولو نه لوی حق هغه دا دی چې بنده د الله د یووالي عقیده خپله کی چې الله رب العالمین وحده لا شریک ذات تے او نه په ذات کې نه په صفاتو کې څوک ځان سره شریک لري. الله جل جلاله څوک شریک ځان سره نه لري. الله په صفتونو کې هم د الله په ذاتی خبرو کې هم الله ځان سره څوک شریکدار نه لري. نو د الله حقونه ډیر دی او ټول قرآن او ګڼ شمیر احادیث دا د الله د حقونو پیغام مونږ او تاسو ته راکوي. داسې د الله جل شانه د حقونو نه علاوه د بندیانو حقونه عموم ښه ډیر دي. قرآن کې ځای په ځای د بندیانو د حقوقو ذکر الله کړی دی او پیغمبر علیه السلام هم د بندیانو د حقونو ذکر احادیث مبارکو کې کړی دی. دې آیت مبارک کې د دې دواړو مجموعه ذکر کیږي. یو د حقوق الله بل د حقوق العباد تذکره کیږي. اوس حقوق الله هغه خو دومره ډیر دی چې انسان یې شمیرلی نشي او داسې حقوق العباد هم دومره ډیر دي چې انسان یې شمیرلی نشي. هغه خو به وخت په وخت بنده پیژني. خو دې آیت مبارک کې د حقوق الله او د حقوق العباد هغه سر ټکي ذکر کیږي کم چې اولنی حقونه دي نو دا هغې ذکر الله رب العالمین دې آیت مبارک کې کړی دی. لکه د الله حقونه ډیر دي خو د ټولو نه لوی حق پکې کم یو دی نو هغه دا دی چې بنده د توحید عقیده ولري او الله وحده لا شریک وګڼي چې الله سره هیڅوک شریک نه په ذات نه په صفات کې شته. او داسې د بندیانو حقونه عموم ډیر دي خو د ټولو نه لوی حق پکې د چا دی نو هغه د والدینو حق د ټولو نه اول وی او د ټولو نه زیات حق د مور پلار وی. نو الله پاک د دې حقوق الله د حقوق العباد هغه اولنی ذکر کړی دي.
ځکه الله جل جلاله فرمایي وقضى ربك الا تعبدوا او ستا رب دا فیصله کړی دا الله تعبدو چې تاسو بدچا عبادتم نه کوي الا ایاه مگر خاص د الله عبادت بکوي وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره خپل سلوک بکوي دی آیت مبارک کې رب العالمین د حقوق الله ذکرم وکړو او د حقوق العباد ذکرم وکړو بنده چې د الله حق ادا کوي نه د الله په حق کې اولنې حق هغه د الله د یووالي عقیده ده چې دی مسلمان شي الله یو اومني الله یو وګڼي نور څوک شریکدار وسره جوړ نه کی بیا د الله د یووالي عقیده کې الله پاک چاته معافي نه کوي که معمولی کوتاهیم پکې راغلله څنګه چې یو غیرتمن سړی اغا د خپل بیبي حواله سره د بل سړی نوم نشي برداشت کولی چې دې سړی کې دا غیرت الله اچولې دی نو الله هم ډېر غیرتمن ذات دی الله بسینګه د خپل ذات سره بل څوک شریک اومني الله نه مني هیڅ چا خاطر الله نه کوي که معمولی د الله د یووالي عقیده کې د بنده فرق راغلی الله سره بیا د خاطر معامله نه کوي مې وسره نه کوي په کور کې غني چرګي وي او یو چرګ وي خو که د گاونډیانو د کور نه یو چرګ راشي او د کور ته وردنه نشي نو هلته یو چرګ ګرځېده دا بل د بیا زینینو دغه چرګ ورپسې منډې وی دومره اوسغلی تر دې چې د کور بار کې نو بیا د کور ته راشي د چرګو سره بل چرګ نه مني د کوم دا غیرت شته نو الله پاک بسنګ د خپل ذات سره شریک بل څوک اومني الله هم خپل ځان سره شریک څوک نه مني نو بیا موږ تاسو ګورو په معاشره کې کله چې زمونږ مشکلات مخې ته راشي نو موږ د خپل مشکل د پاره چته د زیارتونو په نوم باندې منښته کوو یا د بزرگانو ژوندو په نوم منښته کوو یا د وفات شوي اولیاءو په نوم باندې منښته کوو نو د اولیاء الله یا د هغوی په مزاراتو باندې منښته کول دا حرام او د ګناه عمل دی او بیا دا عمل دا نظر او منښته پورا کول دا هم ګناه ده او په دې به انسان ته شر په دنیا او آخرت کې رسیږي نقصان به رسیږي د دې د وجې نه د الله د نوم نه غیر د بل چا په نوم باندې منښته علماء دا په شرک کې اصغر کې ذکر کړی دا د شرک مختلف اقسام دي هغه اقسامو کې یو قسم د شرک اصغر دی دا په شرک اصغر کې شمار شوی دی چې ځان ته مسلمان وي او د الله نه غیر د بل چا په نوم باندې یا ژوندی ولی الله دی یا وفات شوی داغه د مزار په نوم باندې منښته وکړي نو دا عمل حرام او دا ګناه او دا شرک کې راځي نو الله رب العالمین د مسلمان د توحید په عقیده کې کجروی نه برداشت کوي له مسلمان د توحید او د الله د یووالي باره کې کوم عقیده ده په هغې کې د ویښته برابر که یو کرخه پیدا شو نو دغه ایمان الله نه خوښوي دا بنده الله د مشرکانو په صف کې ودرئ د دې د وجې که چرته د منښتې خبره راشي چرته مشکل راشي نو ته یو پیر بابا را مدد شي فلانی بابا را مدد شه داسې موایا تر دې چې پیغمبر علیه السلام تم आवाज مکوه چې یا رسول الله داسې موایا بلکې ته هغه الله او هغه ذات ته आवाज وکړه چې دې وخت کې دی ویني تا سره موجود دی تاله راتلی شي مصیبت د ناخوا کولی شي او د مدد ضرورت نو امداد دیم کولی شي داسې ذات الله دی الله ته आवाज وکړه دینا علاوه دویمه خبره د الله
حکم دا دی چې د مور پلار سره حسن سلوک وکې، د والدینو سره ښکلي اخلاق او چلوي، د بد اخلاقۍ نه ځان وساتئ. دا مور او پلار پیغمبر علیہ السلام فرمایي وی د مور او پلار د جنت د دروازې مثال دی، او دغه شان د مور پلار د دوزخ د دروازې مثال دی. یو بنده دی چې هغه د مور پلار خدمت کوي، نو د مور پلار مثال د جنت د دروازې شو. که د مور پلار نافرمانی کوي نو د دوی مثال د پاره د دوزخ د دروازې شو. چې مور پلار ته خفه او ناراض دي نو دا بچي به الله کلم نه بخي، دی به ړومبې دوزخ ته ځي، ورپسې به نور ګناهګاران دوزخ ته ځي. دا مور او پلار دا د جنت دروازې دي. اوس د ستاسو خوښه ده که د دې حفاظت کوي او که د دې ضیا کوي، ضایع کوي. مور پلار له الله ډیر لوی مقام ورکړی دی. د دوی د دې عظمت شان د وجې نه الله پاک زمونږ او تاسو مور پلار لچې کم حق ورکو هغه په قرآن کې د خپل حق نړومبې ذکر کړی دی. ړومبني الله په خپل حقونو سره ذکر کړی دی بغیر د فاصله. الله د خپل حق خبره کوي، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، د الله عبادت وکړي. ورپسې صرف دا وی چې وبالوالدین احسانا، ز خپل حق سره ذکر کړي خوا کې سدي د مور پلار سره حسن سلوک، خپل اخلاق. نو مور پلار له الله ډیر لوی مقام ورکړی دی. 5 سيزونه دي هغه ته په کتو باندې اجر او ثواب ملاويږي. هغه 5 سيزونه کم دي. نمبر 1 خانه کعبه ته په کتو باندې ثواب ملاويږي. نمبر 2 زمزم اوبو ته صرف په کتلو باندې هم ثواب ملاويږي. نمبر 3 د قرآن پاڼو ته او د قرآن د نسخې ته کتل چې تلاوت نه کې اسه ورته ګوري نو هم په دې ته شو کتو هم ثواب ملاويږي. نمبر 4 د عالم مخت قتل پدې باندې هم اجر او ثواب ملاويږي. نمبر 5 د والدینو مخت په مینا محبت سره قتل پدې 5 سيزونو باندې اجر او ثواب ملاويږي. اوس وګورو چې د مور پلار مخت په کتو کې څومره ثواب به ملاويږي. لکه خانه کعبه ته قتل باندې صرف چې وته بنده ګوري نو پدې تش کتو یې ثواب ملاويږي. داسې آب زمزم ته صرف په کتوم ثواب ملاويږي. عالم مخ ته صرف په کتو ثواب ملاويږي. داسې قرآن پاک ته اسه په کتوم ثواب او مور پلار تم اسه په کتو ثواب ملاويږي. اوس په دې 5 سيزونو کې د ټولو نه زیات ثواب کم شي ته په کتو باندې ملاويږي. د خانه کعبه عظمت ډیر زیات دی. خانه کعبه یو ډیر عظیم مقام الله ورکړی دی، لوی شان الله ورکړی دی. د دې موازنه به وکړو د والدینو مخته د کتو سره. نو کتاب لیکلی دی خانه کعبه باندې روزانه 6 رحمتونه راوریږي. خانه کعبه نه چې کوم بنده طواف کوي نو 6 رحمتونه په دغه طواف کوون کی بنده باندې نازلېږي. او چې څوک ورته مخامخ ولاړی او خانه کعبه ته نیت تړلی مونږ کوي نو په دغه مونږ کوون کی بنده باندې سلويخ رحمتونه راوريږي. نسل شو او چې کوم بنده ستړی شو طوافونه موکړل نفلونه هم کړی دی، ستړی دی یو وخت ناست دمکې نه چې اسی یو وخت ناست او مخامخ خانه کعبه په نظر راځي نو په د باندې شل رحمتونه نازلېږي. یو بنده چې حج کوي نو په د باندې 6 رحمتونه نازلېږي. او یو بنده چې خپل مور یا خپل پلار ته د شفقت او د محبت او مهرباني په نظر وګوري نو دل الله پاک د پورا حج ثواب ورکي او د پورا عمره ثواب ورکي. چې مور پلار ته مخته دی او قتل
پتا باندې شپږ شل رحمتونه د پوره حج غرا نازل شو او الته حاجی صاحب چې تلی حرم شریف کې ناس ته ستړی شوی دی طواف هم نه کوي مونځ هم نه کوي بلکې اسې تماشه کوي د خانه کعبې دیدار نو هغه اسې چې دیدار کوي پاغه شل رحمت را نازلېږي او چې ته خپل کلی په علاقه کې خپل مور پلار مخته د شفقت او محبت په نظر ګوري نو د پوره حج ثواب او د پوره عمره ثواب او شپږ شل رحمتونه هم نازلېږي نو معلومه شوه چې د خانه کعبې د کتو نه زیات ثواب د مور پلار مخته په کتو کې دی د مور پلار خدمت کول پکار دی او برند وطنی قتل پکار د مور پلار د خو پکتو کې ثواب دی خاصه نه چې سترګې وته رو باسي او غصې پکې او ستغه سپور خبره رټل سپیشل کې داسې بنه کې د محبت په نظر د شفقت په نظر ورته وګوره اول ته ماشوم وي دوی پاللې او اوس ته غټ شو دوی کمزوري شونو ته به پالي او ته به خدمت ته ولاړې او کچا واده کړي نو د مور پلار خدمت د خزې ته نه پریدي دلته د 400 کې یو سړیو 13 زمانه کې هغه خپل مور پلار به د سړی ډیر خیال ساته چې دی کله غټ شو واده ولو کو او مور پلار کمزوري شو اخر کې مور مړه شو پلار بوډا کمزوري پاتې شو نو دا زوی ډیر تابعدار او د بل پلار به ډیر خدمت کو او د پلار به دوا غشتا یو ځل پلار ډیر کمزوري شو د کټ شو نو بیا د پلار وی چې بچی ته وادو کا نو زدونه بسو کور ته راشي چې زما خدمت بم کوي ستابم کوي پلار ول وادو کو نو پلار چې واده کړی دی زوی دا خپل خزه ته د پلار خدمت حواله کو وې زما بم خدمت کې او زما بوډا پلار په کټ باندې پروت دی د بم خدمت کې او دغه انګور براله نو دا سخر به ځان سره په لاسونو کې اوچت کړو دا او د سماتی د پاره واشروم ته به بوتلو او د زوی به قتل نو دی به خوشاله دوی دونه خزه مې د زما د پلار سونه خیال ساتي ګوره خو دغه پلار به روزانه موتنو چې باتروم ته روان شو چې یو څو قدمه به پاتې شو نو دی پلار به یو وی ناره کوي او چغه به واله خو دی زوی دا نه غنل چې دا پلار مې ولې داسې دغه ځای له چې ورسینو یو وی ناری کی نو اخر کې یو ځل هغه انګور ډیر خدمتونه کړي چې ته طبیعت باندې به ناسازه وه نه دی خاون ته وی چې راشه نن را سره تم لږ بابا ته لاس واچو چې د او د سماتی ټیمر چې باتروم ته وبوزو دا خاون د خزه خاون رالل د پلار نه او د خزه د رسخر نه لاس تاو کو باتروم ته بوزي اغه زله چې ورسې نن بیا چې د وی کولو مقراله نن دغه سړی دی بوډا بیمار وی اونکه بلکې د خزه د خاون وی ناره کو او دا سړی د خزو ته په خزه ته په کنزل شوی دا ستاده لاس روزانه دا بابا وی کوي نور کله به د خزه د اسخر د خدمت به پراسته نه کونو د قار د خاون د یره به خدمت کونو د قار به ول د پلان نه غوخي توکړي نو کار به په لګوله نن ته د خاون نم لاس د پلار را توکړي دی نه د خزه چې په اسخر باندې نو کار لګوله خیال نو د خاون نه غوخه توکړي دا نه خاون ته په کنزل شو تا خو د هغه سه دغه سکا تا زماره پلار نه غوخي شو کولی نو د خپل پلارانو د خپل میندو خدمت هغه خپل انګیندو ته مپرې ده د خپل والدینو خدمت په خپل باندې کوي په دې کې بدته دنیا او آخرت الله کو لیکي له دنیا او آخرت د عذابونو تکلیفونو پریشانونو بده الله ساتي او کله چې مشکل در تراشي نو بیا بل چا پسې مګرځا ولی الله پسې زی او چته زیارت لزی او چته یوزه چته بلزه د ټولو نلوي د دعا د قبل دو زی تا سرشتا د خپل مور خواله ورشه د خپل پلار خواله ورشه او ورته وای چې داجی یا مور ته وای به ما ته دعا وکا یو پریشانی راغلی دا یا سم مشکل راغلی دی د نور خلکو په نسبت ستا په حق کې ستا د والدینو دعا ډیر ټک په ټک قبليږي د مور پلار خواله ورزا او دا غوینه دعا اخلا دا به د دنیا او د آخرت د پریشانو حل وي د هر مصیبت نه د خلاصي ذریعہ بوي بنی اسرائیل کې یو درې کسانو اغوی چرته په سفر باندې تلل په یو لوی صحرا باندې ورغلی دي
هغه صحرا کې په دوی باندې طوفان راغلی دی او طوفان سره باران هم زیات شو. نو بس دوی د غر په خوا کې تیرېدل نه یو غار ته ورننوتل چې زه دا باران او دا زول او طوفان به ودرېږي نو مونږ به بیا روزو مخکې مزل به کوو. نو چې دوی غار ته ورننوتې دي دا زول او طوفان دومره تیز شوی دی چې بره د غر په سر یو غټ ګټو هغه ګټې رارغړولې د هوا او د دغه غار په خوله کې اونخته او بیا دی دریو کسانو دغه غار د خولې نه هغه ګټ په دیکو په زورونو نشو اخوا کولې. دی ډیر کوشش کو خدغه ګټې نشو اخوا کولې. نو اخر کې د دې یقین شو چې دا خدا سي یو بیابان او دشت دي چې په دې کې به مونږه پراتیو د لوګي بمړو شو چاته به پته مون لګي خلک به پته مې چې را بشي او مونږ به چا سوک چا بلی دلیم نه یو چې سوک برانه خبرم نه. دوی اخر کې پیښ چې اوس د دې غار د خلې نه وتل دا ناممکن دی. نو دې درې واړو مرګرو مشوره وکړه وایي داسې به وکړو چې خپل خپل نیک عملونه به الله ته وسیله کو او د الله نه به سوال وکړو کې دی چې الله زمونږ هغه نیک عمل په خاطر په مونږ باندې رحم وکړي. صادر وغیره او سره وغیره خور کو او پاغه باندې نفل وکړل او بیا الله ته سوال وکړو. دغه یو کس الله ته سوال کوي پروردګاره ما سره یو مزدور راغلی او مزدوری کوله پنی مروز کې خفه شو هغه د نیمې ورځې دیاړي او پیسې راته پرېښوې او خفه لاړو مرور شو. څه زمانه پس ډېره زمانه تېره شوه او هغه مزدور پیسو ته اجد شو. نو مال راغې او ما ته وی چې کستا یادي په خوا په زمانه کې تا سره مې مزدوري کوله په نیمه ورځ کې خفه شوی وم او هغه د نیمې ورځې مزدوري او دیاړي مې د تفریخ به مرور تلم نن ډېر حاجتمند او ضرورتمند یم لکه تا ته یادي او ته را سره ښېګړه کې نو زما هغه د نیمې ورځې پاتې شوي دیاړي مال راکا. وی ما ورته وی چې دغه پټی کې وګوره چې دا څومره ګډې چیلې سریږي دا ټولې ګډې چیلې ستا دي ځان سره بوزه. هغه غریب یقین نه کېده وی راته وی شیخ صاحب ما پسې ټوکې مه کوه او زما چې څومره دیاړي کېږي د نیمې ورځې هغه راله راکه. وی ما ورته وی چې ستا به یقین نه کېږي او ستا د نیمې ورځې دیاړي ما ته پاتې شو ته مرور لاړې. ما وی چې زه خو دې پیژنم نه دا به زه تا پسې کوم ځای ته دروړم. نو ستا د نیمې ورځې دیاړي وه په هغې مې لږ شان غنم یا روجې واغېستې او هغه مې په دې خپل پټي کې وکرلې مې نوستلې د هغې نه فصل زرغون شو هغه فصل مې صفا کړ د هغې نه چې څه غنم یا روجې مې لو شو هغه مې خرڅې کړې د هغې نه ما یو چیلی واغېسته د هغې چیلی بیا بچیو شو د هغې نه پس هغه د چیلو یو لویه رمه جوړه شوه بیا پکې ګډې م راغلې ګډې چیلی دي دا ټول ستا په هغې مزدورۍ اوم د دغې نه به مې پیسې بچ کولې او د دې په خرچ خوراک به مې لګولې نو ستا په مزدورۍ په هغه نیمې ورځې دیاړی مې دا کاروبار کړی دی اوس دا ټولې ګډې چیلې ستا دي او دا ستا امانت او ما اوسه پورې ساتلې ځان سره بوزه. نو الله ته سوال کوي یا الله ستا د خاطره چې د بنده حق دی را باندې نو د هغې حق ادایګۍ کې ما کوتاهي نه ده کړې د بندیانو حق مې ادا کړی دی او هغه غریب له د نیمې دیاړۍ په ځای ما ګډې چیلې یو لویه رمه ورکړه. نو خدای که دغه عمل ستا خوښي نن زه په مصیبت کې د غار په خوله کې ګیرې ما او دا ګټ د دې غار په خوله کې اونختې دی نو دا لږه خوا کا. وی ناګانه هوا راغله او دغه غار په خوله کې کم ګټو هغه معمولي وخوځېدو رڼا پکې ولګېده. وی دغه بل ورغې او بل په جانماز یا په صادر باندې نفل کړی دی او د نفلو نه بعد بیا الله ته سوال کوي پروردګاره زما د تره لور و ډېره غریبه وه او هر طرف ته وګرځې د چام وله خوراک کاک نه ورکو او د هغې یتیمانان بچیو او هغوی خوراک پسې لړزېدل. نو خوراک په
غرض باندې ما کراله چې د کاکا زوی مال سراکا زما بچی دی چې یو وخت خوراک وکي د لوګي نه راته تړقېږي د لوګي نه راته مري وای زما نیت ورته خرابو ما د تر د لور نه غلطه مطالبه وکړه وای اغا لا جواب زما د کور لاړه چې خیر دی بچی دی سخت تیر کی خو زه خپل حیا نه نیلام کوم وای بیا لګه چې بچی تیر شو د ماشومانو تکلیف د دې مور نه برداشت نشو نو دغه زنانه واپس زما کور ته راله چې د کاکا زویا الله په خاطر مال سراکا زما بچی دی خیر دی چې سو وخت پس زما گزارو شي زبتا ته واپسیم وکما وای دغه د ترلور ته مې بیا خپل پیغام ورکو د ګناه مطالبه مې وکړه وی هغه بادل ناخواستا په نظر باندې ما ته غاړه کې خودا خو داغي وجود ټول رپیدو او لچیدو وای ما وته وی چې د ترلوري ته خو سما په زور نه راوستې تک دی ګناه ته غاړه دینو په خپل خواهی سرک دی نو وی چې زه مجبورې دی زیل راوستې ما زه د الله نه یریږم اسنه الله را نه تپوس کوي چې تا باندې لګه سخت مې راوستنو تا ګناه وکړو زه خفه کړم زه الله نه یریږم نو دغه غار کې سړی الله ته سوال کوي پروردګارا ما چې د تر د لور دغه یره اولی د چې تا نه دونه یریږي وای زه حیران او توبه تائب شوم په جړا شوم پروردګار دا غریب خزه دا خوراک سکاک درکی نه لګي داغي با وجود ګنا نه کوي تا نه یریږي مال د هر څه نعمتونه راکړي دی ویډیا او داغي باوجود زستانه نه یریږم یا الله زما توبه ډیر حق خو زما دی چې زتا نه ډیر او یریږم د تر لور لمه چې څومره د وسه کې دل سن نقد پیسې س تیار خوراکونه جامه لباس امم ورکړل پسر مې ول د شفقت لاس کې خود آینده چې ضرورت راځي نو زما کور ته راځه هر سوړه د استادي خو زما د پاره د الله نه د بخنه سوال کوا او وی خپل عزت او د غتر د لور عزت هغه محفوظ پاتې شو او وی ګنا نه پاک پاتې شو وی یا الله استاد یره مې هغه وخت کې د ګنا موقوو ګنا مې پرېخه د ځان مې پاک ساتلې دی یا الله که دغه ګنا نه ځان پاک ساتل ستا خوښ شوي نن په مصیبت کې گرفتار امدا مصیبت اخوا کو د غار داخله آزاد کا وی چې څنګه لاس په مخ باندې د دعا نه راخ کو ناګانه هوا راغله او د غار د خلینا غټي لګ نور مخوزو ډیر رڼا پکې راغله خلا بنده پکې وتی را وتی نشي وی د غبل درې مرګره ورغه او پاغ صادر باندې نفل اوکړل او د نفل نه پس زاری منت الله ته کوي جاړي یا الله زما خو د ګړو د چیلو د سرولو کاروبار دی زب زنګل تتلم ګړې چیلې به مې سرولو لبوتلې او بیا چې مازیګر نا وخت ټیم کې برالم نه د ګړو چیلو په به مې اولشل نو ما بخ اول خپل مور لور کړل وپسې به مې پلار لور کړل وپسې به مې بچو لور کړل وپسې به مې خپل بیبي لور کړل نو ټول به ماړو ود شو یو ځل په ځنګل کې په ما باندې طوفان راغی نو د غر په خوا کې پنامه غشته وا چې کله طوفان ختم شو باران ختم شو نو کور ته را روان شوم نو د دغه لارې د مزل د وجه نه زه کور ته نا وخت را رسیدم زر زر می ګډه چیلې اولشلې او دوه لاسونه می د پایو نه ډکړل او چراغ لمو می قتل مور مم اوددا پلار مم اودده وی زراغلما وی اخوا بچی راته اوګي نهر ناس دی او خزم نهر دا غوي ویخ دی اغیرا نغواړي خو ما وته وی چې نه پما باندې د ټولو نزيات حق زما د مور پما باندې د ټولو نزيات حق زما د پلار دی دا غوي د حق نه رستو بیا چې ساسو سخه خدمتي زب کوم ساسو چې سه حق هغه به ادا کوم خو زه تاسو لپاره هغه پورې نشم در کولې تر سوچ زما مور پلار ماړو شوی نی چې مې وکتل د مور کټ خوا کې ولاړم وی مور مې مدده د پلار د کټ خوا کې ولاړم پلار مې مدده وی اوس ویم لکه ویم چې را پای سوما کرا پای نه سوما کرا پاسه نه نو بیا نه هر شپه تیریږي کرا پاسه په خوب کې خلل راځي وی په دغه کرل ریبل پټول شپه مې په ولاړه د مور پلار کټونو سره تیر کړه او وی چې کله سار شو لاس په نامه ولاړ پیرا سره په لاس کړي
او وی چې سترګې مور پرانستل سترګې کولاو او سترګې د پلار کولاو شوې غړې شوې وای مور پلار چې مونږ ته وکتل ما ته وکتل ډیر حیران شو بچی ته دلته وکله داسې ولاړی ما ته وی چې بیبي او بابا زه دغه شان د ځنګل نه لیټ راغلی ماسخوتنه داسې ولاړم دا د جمی اوږده شپه وه دی لږ ټوله شپه یو شان ویښه وه په ولاړه تېره کړې ده د مور پلار د آرام خیال ساتلی دی او د هغې د سهولت هم خیال ساتلی دی نو دغه الګ په دې غار کې گیر دی الله وای زه په دې مصیبت کې گیر یم د مور پلار مې دومره حق خیال ساتلی دی په دې مصیبت کې گیر یم که هغه خدمت ستا ته مقبول او ستا خوښ وي نو یا الله د هغې په خاطر د دې مصیبت د دې خولې نه مې بار کا وی چې د دوانې لاس په مخ راخ کو هوا راغله غار د خولې نه هغه ګټ اور غړو او دغه غار کولاو شو دوی ته صحیح سلامت واپس روتل دې کې معلومه شوه په انسان باندې هر رنګ حالات راتلی شي د چا غریب د غریبۍ نه به غلطه فایده ناخلي چې هغه غریب د تا ته پیسې پاتې شو نو هغه به امانت ګڼې ځان له به حلال نه ګڼې د هغې خیال وساته او د الله نه سوال کوه الله به دې بیا په هر مشکل کې مرستیال او مددگار وي داسې که د ګناه موقع درته راغله نو د چا غریب د غریبۍ د یوې تورسرې زنانه د غریبۍ او د مشکلاتو د وخت نه ته غلطه فایده مو پورته کوه دا ستا خور وګڼه دا خپل مور وګڼه دا خپل لور وګڼه دا خپل حیا وګڼه او دې سره تعاون وکړه او الله نه سوال کوه چې ستا څومره مشکلات الله به درله حل کوي او که د مور پلار خدمت ته وکړو نو چې کوم پریشانی زندګۍ کې راځي د دغه مور پلار د خدمت د برکته الله به دغه پریشانی ختمي مصیبتونه به دفع کوي مشکلات به حل کوي نو د الله نه چې سوال کوي خپل مور پلار الله ته مخکې کوي خو چې د مخ لګولو د سپریخي وي چې د سترګو لګولو د سپریخي وي چې ته وې چې یا الله زما د مور یا زما د پلار په خاطر زما دا کارو که زما مشکل حل کا او تا مور پلار لړ کباب کړی وي هغې ته د تکلیف او ضرر او مصیبت رسولي قدم په قدم د هغوی بې عزته کړي وي نو ته به په کومو سترګو الله ته مور پلار وسیله کې نو دا مور پلار دا یو داسې تحفه ده چې کله لاړه نو داسې بیا د دې ځای بل څوک نشي نیوي د دې د وجې د مور پلار په زندګۍ کې د مور پلار حق ادا کې د مور پلار عزت او احترام وکې د مور پلار خفه کولو نه ځان وساتئ د هغوی دل ازارې د هغوی تکلیف نه ځان وساتئ چې ستاسو په وجه مور پلار ته تکلیف ونه رسي ګنې که مور پلار زړه خوږ شو او د مور پلار زړه ته څه تکلیف او درد ورسېدو او د دې درد په شا باندې یو زوی لور ولاړي د یو زوی او د لور د لاس مور پلار خفه شو نو که دا زوی په حق هم دی خو چې د مور پلار له خفه شو نو اوس به دې بنده باندې الله هر رنګ مصیبتونه راولي دنیا کې زندگی به ورله لنډه تنګه کوي د والدینو حقوق د هغې خیال وساتئ د الله د حق نه رستو ړومبی حق په مونږ باندې د خپلو والدینو راځي د مور پلار حق ادا کې او که د چا مور پلار دواړه ژوندي نو خدمت یې وکړي که یو ژوندي وي او یو وفاتي نو د دې ژوندي خدمت وکړه دعا ته والا او کم چې وفات دی د هغه قبر لزا جمعه په جمعه یا زیارت په زیارت که دواړه وفاتي یا یو د مور پلار نه وفات نو قبر لزا الته ورته دعا کوا نوافل کور کې کوا جمعات کې کوا او هغه والدینو ته بخا او که قبر لول لاړې سورت یاسین تلاوت ورته وکا نور د قرآن صحیح صدر ته یادې هغه تلاوت کا او دوی ته مبخا د دوی په خوا شا چې څومره مړي قبرونه دي هغوی ته مبخا دا به الله پاک تعالی داسې ثواب درکوي لکه مور پلار چې جمدي او ته خدمت کې الله پاک دې زمونږ او ستاسو په حال رحم وکړي زمونږ والدین د چا چې وفات الله دې مغفرت نصیب کړي د چا چې حیاتي طویل زندگی د برکت دې الله نصیب کړي زما والد محترم الله پاک ته قبر ګل گلزار کړي یا نور څومره اهل اسلام مسلمانان وفات شوي ټول الله وبخي زمونږ د والدینو په عمرونو کې برکت واچي کم والد محترم وفات الله قبر د جنت باغچه کړي والده محترمه د الله ډېر زندگی
زندگی د برکت ورلور کې مونږ ته د دعا د پاره الله زمونږ مور په دعاګانو کې زمونږ ایساو کې او څوک چې وفات الله قبرونه د جنت باغچې وګرځي. وصلی الله علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल दीन और दुनिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके.